عاجزي دا اوچت سیز دی چې کوم سړي کې عاجزي پیدا شوله نو دی به الله تعالی ورځ تر ورځه چې کوم دی اوچتي چې کوم سړي کې تکبر راغی دا سړی به ورځ تر ورځه چې کوم دی په ښکته باندې راځي حدیث مبارک کې راځي د اوري د دانې برابر تکبر په زړه کې وو په دې سړي باندې جنت حرام دی په دې سړي باندې جنت حرام دی وی چې کوم سړی د پمن سپینه ځان بهتر غني بهتر و وی دا هم تکبر دی ځکه د سپي خو خاتمه یې نشته دی چې خاتمه په کفر سره کېږي او په اسلام سره به کېږي او زما اوستا یاره تر اخري سلګۍ پورې یاره ده چې هسې نه ایمان رانه چېرته سلب نشي ایمان رانه سلب نشي یو کس به دا دعا کوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب چا ورته وي چې قرآن کې خو نور هم دعاګانې ډېرې ته یو دعا ولیکئ وي دا د دې وجې نه کومه چې زما ورور و او هغه په دې بجلۍ په دې وابډا کې غټ افسر و او نیک سړی و مونځ به یې هم کوو د قرآن تلاوت به یې هم کوو هر څه به یې کول خو چې کله بیمار شو نو وي سخته به ډېره شوه د زنکدن الله تعالی دې مونږ ټول د زنکدن د سختۍ نه په امان وساتي وي سخته به ډېره شوله نو وي ده ما ته وي چې ما له قرآن راوړه نو زه به منډه منډه رالم ما وي چې دې پکې چې د تلاوت کړي یا صورت یاسین به تلاوت کړي یا به بل ځای تلاوت کړي پکې نو قرآن والا ما راوړو هغه قرآن وي د زنکدن په حالت داسې اوچت کو او ما ته وي چې ته ګواه شه زه د دې نه بر یم دا نه منم العیاذ بالله او بس روح چې کوم دی که بس شو د دې وجې نه شیخ الحدیث رحمت الله علیه لیکلي دي چې په هغه چې افسوس ارمان نشته چې کوم سړی په دنیا کې ګرجه کې مندر کې پاتې شوی دی او په آخرت کې چې کوم دی د کافرانو په لس کې پاسي سب کې پاسي افسوس په دې مسلمان دی چې د دنیا کې قرآن راغستی دی د کلمه ویلې ده د دې مسلمانانو معاشره کې پاتې شوی دی د جومات ته راغلی دی او د مسلمانانو سره غم او خادي به خو چې په ورځ د قیامت الله تعالی صفونه بیلي دي د کافرانو په لس کې پاسي د دې ایمان سلب شي د دې وجې نه محترم دنیا کې ډېر یریدل پکار دي په دې خبره باندې صحابه کرام عشره مبشره ابو بکر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه هغه تر اخرت اخري وخت پورې په دې یاره کې چې ایمان سره به وسکي حالانکه نبی علیه السلام ته بشارتونه ورکړي بیا به یریدل حضرت عمر رضی الله عنه عمر منافق شو حذیفه رضی الله عنه حذیفه منافق شو دا به ولې وي خپل ایمان فکر بوسه د دې وجه علماء وي د جبو ته د دین شعائر اسلام په باره کې جرندي وای بعضې وخت سړی یو خبره په ګپ کې وکړي قرآن پورې خبره وکړي پټکي پورې وکړي ګیري پورې وکړي جومات پورې وکړي ګپ کې یو خبره وکړي نو دا خو د کس ذاتي خبره نه ده دا د شعائر اسلام پورې خندنې وکړي د دین ایمان سلب شوي د ده پته نه وي بعضې وخت کې دی بیبي له طلاق ورکړي نو بیبي طلاق کوي او دی بار بار هغه ګناه کوي نو چې یو عمل یې سړی بار بار کوي نو په دې سره د ایمان د سلب کېدو خطره ده او شاعر اسلام پورې خندنې کول یو سړی ګیره نه پرېږدي دا ګناه دی خو کفر نه دی خو یو ګیرې پورې خندنې کول دي دا کفر دی پټکې څوک نه وایي څه مسله نشته دی خو پټکي پورې خندنې دا کفر دی یو سړی مونځ نه کوي ګناه دی الله تعالی به معاف کړي خیر دی او الله تعالی وګوري الله غفور رحیم دی یو سړي به هېڅ نه کړی هېڅ به نه کړی او الله وي زه به هم څوک تپوس کولی شي هېڅوک دې تپوس نشي کولی خو یو مونځ نه کولی یو مونځ پورې خندنې دی دې کې فرق دی یو قرآن نه ویل یو قرآن پورې خندنې دی نو دا خندنې دا کفر دی او قرآن نه ویل ګناه دی زیات نه زیات دغه رنګې مونځ نه کول ګناه دی خو کفر نه دی خو که مونځ پورې خندنې وکړو د دې وجې نه علما وایي چې د شاعر اسلام باره کې به ژبو ته تالې ولګوئ او دویم هغه ګناهونه چې په هغې کې الله تعالی د جنگ اعلان کړی دی د هغې نه ځان وساتئ د جنگ اعلان الله تعالی د دوو څیزونو باره کې کړی دی یو د سود باره کې کړی دی یو د اولیاء باره کې کړی دی اولیاء د الله تعالی چې کوم دوستان دي د دې سره دشمني کول الله وی دا زما جنگ ته تیار شه او سود کوونکو ته وی زما جنگ ته تیار شه نو الله چا پسې لوړ نه رالي د الله په نسبت باندې د ټولو نه قیمتي څیز ایمان دی او چې کله یو سړی چا سره دشمني کوي نو دا دشمن وایي چې دله ما د غټ نه غټ نقصان وکړی خو زمونږ په وس کې صحیح نه که موږ دشمن نه غټ نقصان کول غواړو خو موږ کولی نه شو او الله تعالی خو قادر دی نو د الله تعالی په نسبت د ټولو قیمتي څیز هغه ایمان دی الله د ډومبي ایمان سلب کړي د دې وجې نه علما وایي چې کومو څیزونو کې الله تعالی د جنگ اعلان کړی دی نو هغه څیزونو نه ځان وساتئ او یو ګناه بار بار کول د دې نه هم ځان ساتل سړی نه ګناه وشو سل پیرې تو شو سل پیرې استغفار وکړه توبه وباسه الله تعالی به دې معاف کړي نو دلته کې ایمان دا د
یرې او د امید ترمنځ دي. امید به هم د الله تعالی نه ساتو او یره به هم د الله تعالی نه ساتو، ځکه زموږ د خاتمې پته نه لګي.